د پښتو یو متل دی وایي په وچو کې لامده سوځي. د سوات په سانحې باندې چې څونه سړی افسوس وکړي هغه کم دی. خو دا غلطي د چا وه؟ د دغه رسټورنټ والا وه کم چې تاسو اوس وایي چې یاره دا تجاوزات دي، تاسو تلي یې او هر څه مو له راوران کړه. او که نه دا ستاسو د دغه ځګي د محکمې کم چې 1122 دي یا AC DC یا کم چې ستاسو انتظامیه ده دا د هغو خامي وه. د خدای تعالی ظالمانو په ځان باندې د پرده راچولو تاسو هغه ځګونه وران کړل په کم کې چې ستاسو بچو له دغلته کې د خلکو روزګار ورکړی دی. که دا تجاوزاتو هغه وخت کې تاسو چرته و چې کم خلکو دغلته کې په کروړو روپو انویسټمنټ کړی دی، او که دا تجاوزاتو دا خو د تیرو لسو شلو کال نه دغه ځګې آباد دی، په هغه وخت کې تاسو چرته وئ؟ په تاسو باندې بره نه پریشر راغی، په ګورنمنټ باندې خبرې رالی، عوامو ته، میډیا ته، خپلو مشرانو ته به زه ښایي نو ځای بس اوبه ورځي او په کمزوري ځي ورځي. د هغه خلکو رسټورنټ تاسو برباد کړی، د هغه خلکو بزنسونه تاسو برباد کړل، د چا چې دغلته کې لس شل کاله شوي دي دا ځګونه یې آباد کړي دي. او د دغه ځګي نه صرف د دغې خلکو نه ستاسو د سوات دغه بچي کم چې بهر مزدورو له ځای خلکو له دو نوکریانې ورکړي او دغلته کې دي. ډېر خلک به تجاوزات دي دغه ځګې بالکل د دغه څیز نه دی چې نه دی تاسو به دوله پرمیشن نه ورکو په سټارټ کې. ولې دو پخپله تللي دي ځان له بادیانې کړي او ناستې حکومت چېرته انتظامیه چېرته وه تاسو چېرته وئ چې په دې خلکو م انویسټمنټ وکړل، دا خلک هلته کېناستل، پیسې انویسټ کړئ، خلک ورته راغونډ شو، کاروبارونه شروع شو. تاسو لاړئ چې اوس د ځان نه وباړوئ چېرې تاسو څوک ګوته ونیسي او تاسو خلک شاباشي وکړي. د هغې خلکو کاروبارونه تاسو راګیل کړل. تاسو خو ډېر اسان ښکاري، یو کلي نوم بوتل، یو کلي نوم وتاړام کو راګیلم کو. په دې په جوړېدو باندې د انسان خولۍ، وینې، محنت، خوبونه دا پوره څیزونه لګي. کله بیا مونږ وایو یاره زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. تر څو پورې چې مې ځانونه نه بدل کړي که نه به د خدای د عذابونه ودرېږي او نه چې کوم دا عمل ستاسو روان دی یا زمونږ روان دی نه به مونږ چېرته ښه د ورځ وینو. زما ټول همدردي د بایپاس باندې چې څونه هم کاروباریان خلک دي، صرف نه چې رسټورنټ والا یا څونه هم خلک دي، ځکه زه خپله دا بزنس کوم، ما ته پته لګي چېرې دا څونه په سخته دا سیزونه ودرېږي، څونه په سخته باندې دا سیزونه رن کېږي. او دا خلک راشي صرف د خپل ځان بچ کېدو دپاره، تاسو راشئ پردي کورونه وران کوئ. الله تعالی دې په تاسو خپل رحم وکړي، زه ته دعا کولی شم.